فقهي رحمه الله فرمای چې کم سړی و کلمې یاد کړي دغه کس په الله جل جلاله په نږدې عزتمند وي فرشتې به د دې کس تعظیم کوي الله پاک د دغه کس ګناه به بخشي خو د سمندر په زګ برکم وي چې دومره ګناه کړي وي لکه د سمندر د زګ په شان او دغه کس ته به د عبادت لذت محسوسه کیږي او د دې کس زندگی او مرګ دواړه به پر حق وي او بهترینه به وي اول د هر کار په شروع کې بسم الله ویل دویم د هر کار په ختم کېدو کې الحمدلله ویل دریم که چیرې دی پالتو او لغو خبرې وکړي لږ کښېني یا زیات دغه مجلس په آخر کې استغفر الله ووایي څلرم چې کله دا کس وایي چې زه سبا دا کار کوم دغه سره سره انشاء الله ووایي پنځم چې کله دا کس یو خرابه ناپسندیده خبره ویني نو بیا ووایي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم شپږم کله پر دا کس باندې مصیبت راسي خو هغه جاني وي یا مالی وي زیات وي یا کم وي انا لله و انا الیه راجعون ووایي اووم دا کس د ورځې په شروع کې یا د شپې په وخت کې ایسه وخت دی پر ژبه باندې لا اله الا الله وایي